اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې زمانه مخکې سیف الله خان خبره وکړه د 400 د ډسټرکټ بار اسوسییشن د کیبینټ ملګرو نن جنرال باډي اجلاس هم وشو او پای کې د ډسټرکټ 400 ټول موضوع وکړه حضرات شریکو. مونږ د فواد خان په کور باندې چې د شپې په کوم انداز کې دا ډاکه ورغلې ده مونږ په شدید الفاظو کې د دې مذمت کوو. د ډسټرکټ بار اسوسییشن هر یو معزز وکیل د فواد خان په د کور په دې بېعزتۍ باندې او په دې اکټ باندې ټول ډېر زیات پریشانه دي او ډېر غمجن دي. لہذا موږ ولا فری ټایم ورکړه انتظامیې له پولیس ډپارټمنټ له هېڅ قسمه پریشر هم په دې باندې نه دی ډیولپ کړی او نه هم اچولی دی د دې خاطر چې یو امپارشل انویسټیګیشن وشي او کوم اکچوال کلپریټ دي اصل ملزمان دي چې کم از کم هغه ارست شي. چې داسې نه چې عام د پولیس کوم طریقه کار دی او په هغه طریقه کار مطابق انوسنټ خلک راشي او هغه په دې کې دی ارست کړي او چا سره زیاتي وشي. د دې وجه نه موږ کافي ټایم ورکړو. نن موږ دا اعلان کوو چې د فواد خان په کور باندې ډاکه ورځېدل دا د 400 هر یو معزز وکیل او د هر یو معزز شهري په کور باندې ډاکه ده. موږ باقي د صبر پیمانه لبرې شوې ده نور انتظار نشو کولی. د دې فرم په وساطت زه دا خبره کوم چې را روان د منګل په ورځ په 19 تاریخ انشاءالله یو عظیم الشان درنه به زموږ د ټولو وکړو حضراتو پای کې موږ سره د کور بار کیبینټ کور بار وکړه د بار کونسل چې کوم زموږ معزز ممبران دي هغه حضرات دا ټول به راسره د ډي پي او د دفتر مخې ته عظیم الشان درنه به ورکړو. دا ټول سیسټم به ودرو نه به چالان پرېږدو دې پریمیسز ته نه منو د پولیس دا حد درمي هېڅ چارې هم نه منو. دلته د میرټ وایلیشن کېږي. دلته چې کوم ایس ایچ اوګانې لګولي دي ما سیوی د یو څونه چې هغه کامپیټنټ دي ان کامپیټنټ خلک هم دې ډي پي او لګولي دي د چا په اشارو یې چې لګوي کوم ځای نه چې ټرانسفر او پوسټینګ کېږي موږ ته دا ټول څیزونه ښکاره دي. موږ خو په بارون کې ناست یو د هر ځای موکل زموږ راځي او هر پولیټیکل خلک راځي او موږ د هر څیز نه خبر یو. لہذا دا نااهلي ده. ډېر افسوس سره هم دا خبره کوو چې نن یو سړی سکې ورنه دی. نن هر یو سړی د ماښام نه پس د خپل کور نه بهر نشي راوتی چې مانځلی ځي نو ډېر په پریشانۍ سره دي او موبایل هم په کور کې پرېږدي او خپل چې نور څه ضرورت ورسري پرس هم په کور کې پرېږدي. جومات ته څوک ښکاره نشي تللی په رڼا ورځ باندې خپل مومنټ څوک نشي کولی. لہذا دا ضلع په یو داسې سچویشن سره مخ ده. موږ به د ضلع د ټولو عوامو تپوس کوو انشاءالله. ایلیګل ارسټ که کوم ځای کې پولیس کړی دی د دې اګینسټ به موږ د دې خلاف ځو برابر ایکشن به والو. په دې ضلع کې به رانه غیر قانوني یو حرکت هم پولیس نه کوي انشاءالله. ټیک ټاک د قانون مطابق او د رول مطابق به چلیږي. موږ الاخري همدا خبره ورته کوو چې اوس هم تاسو سره ټایم شته که دې 2 ورځو کې تاسو خپل اکچوال اکیوز کوم دی هم ارست کړ او تاسو د قانون مطابق انصاف وکړو نو موږ هېڅ چارې نه غواړو چې خامخا دې موږ تاسو سره ټسل والو او که نه موږ سره به بل آپشن وي. که په دې کې څه وشو د دې ټولې ذمهواري به د 400 په ډسټرکټ پولیس افسر باندې وي او د هغې نه پس انشاءالله دا درنه به زموږ جاري وي. فوري به ورپسې موږ چې کوم د دې آر پي او دی او ډي آی جي دی په مردان کې د هغه د آفس مخې ته هم به عظیم الشان درنه ورکړو انشاءالله. او دا تحریک به زموږ انشاءالله وخته پورې به چلیږي تر کوم وخته پورې چې پولیس هم په دې خبره مجبور کړي دي چې خپله ډیوټي ښه په ایماندارۍ وکړي ښه په اخلاص وکړي او د قانون او د آیین مطابق وکړي. ډېره مننه ډېره شکریه.